أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. سورة الأعراف بنگا شروع کرے ہو. حدیث صورت کی بنیادی طور باندې درې مسئلے ذکر کی دی. یو مسئلہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دې باندې تفصیلی واقعې ذکر کولا د موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې وګوره موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا قدم په قدم هغه باندې مصیبتونه راغلي دي، زړه نه دې تنکل. اے زما محبوبه تم مسئلہ بیانوا. دویمه دعوه چې اتباع د منزلو کوي، د الله د حکم تابعداري کوي. په دې باندې واقع د آدم علیه الصلاۃ والتسلیمات اور د آدم علیه السلام د الله د حکم تابعدارو نو الله ولا عزت ورکو په دنیا آخرت کې. ابلیس د الله حکم ټکراو کو نو ذلیل شو په دنیا آخرت کې. درېمه مسئله د توحید. هغې باندې واقعات د انبیاء علیهم السلام ذکر کول. چوغور انبیاء علیهم السلام په مصیبتونو کې شدایدو کې الله تچو باسری دي او کوئی دې خبرې ترابرل چې اعبد الله، عبادت یوازې د الله کوي. به د دې دریو دعوو متعلق آیاتونه ذکر کول په سورۃ د اخر کې. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د دې آیت تعلق درې مسلې سره دی. درېمه مسله دا وه چې د ټولو انبیاء علیهم السلام مشن داو چې په شدائدو کې، په مصیبتونو کې، په خوشحالو کې صرف یوازې الله ته چغې وباسئ. دا نه چې مصیبت د باندې راشي نو دوی چغې وباسي و پیره بابا را مدد شي و فلانې را مدد شي و فلانې را مدد شي. دا به نه کوي. صرف الله تعالی ته به چغې وباسي، الله تعالی نه به غواړي. صرف وسیله د الله تعالی اسماء و صفات به ذکر کوي په دعا کې. ولله الاسماء الحسنى. خاص الله لري نمونه خسته اسماء حسنا. دا الله تعالی یو کم سل نمونه دي. حدیث پاک کی راضی چا چې دا نمونه یاد کړو: الله الغفار الجبار القهار المتکبر. دا یو کم سل نمونه دي چا چې دا یاد کړو او به دا وایي دې به جنت ته داخليږي. ولله الاسماء الحسنى. خاص الله را نمونه دی خسته صفات د الله تعالی خسته دی، د الله تعالی د شان موافق دی. فدعوه بها. پس را بلی تاسو دی بها په وسیلې د دې نومونو سره. سمانه چې کله د الله نه دعا غواړي یا غفار اے بخونکې زما ګناهونه معاف کړي، یا کریم اے کریم ذاته په ما باندې کرم وکړي، اے هغه ذاته چې تو زور اوري ما د دې مصیبت نه خلاص کې. دې ته ویل شي وسیله. د الله تعالی د نومونو وسیله ورکوي او الله تعالی نه دعا غواړي. دا نه چې ته دا وایې په دعا کې اے الله تعالی په حق د ولی اخلاص کې، اے الله تعالی په حق د نبی اخلاص کې. دا بنوي بلکې د الله نومونه خسته شته. دا هغې وسیله باندې د الله تعالی نه دعا غواړه چې اے غفاره ما معاف کې. اور کم خلق چې دا وایي چې بحق النبی په دعا کې دا الفاظ ذکر کوي چې الله تعالی ما د نبی علیه السلام په حق باندې خلاص کړي، اے الله تعالی ما د فلاني ولی په حق باندې خلاص کړي. په دعا کې د اشخاص وسیلې ذکر کوي نو دا د دې آیت بالکل خلاف دي. ځکه الله وایي فدعوه بها. الله را بلی بها په وسیلې د دې اسماء حسنا سره کم چې د الله خسته نومونه دي دا په دعا کې ذکر کوا. دیو جنا فقهای احناف په دې باندې متفق دي چې ويكره للرجل ان يقول في دعاء بحق نبي وولي. دیو شری د فرضا مکروه دي چې په دعا کې دا الفاظ وي چې الله تعالی ما د فلاني بزرګ په وسیله باندې معاف کړي، اے الله تعالی ما په حق د پیغمبر باندې معاف کړي، اے الله تعالی ما په وسیله د ولی باندې معاف کړي. دا مکروه دي. ځکه د الله نومونه خسته شته. فدعوه بها. خسرا بلی تاسو الله لرا بها پزری د دې نومونو باندې. دې ته ویل شي وسیله بالصفات.
دا الله تعالی صفات ذکر کوا، دا الله نه دعا غواړه. او یو دی وسیله بالاعمال، دا وسیله بالاعمال کې داخل ده. لکه عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ مشهور روایت ده چې هغه درې کسان چې کله یو ځای کې پناه واغستله او کمر پراغه او هغه دغه داغي هغه لارې بند کړه، نو هغه هر یو وی چې راځي اوس بل د نجات لار نشته، خو خپل عمل به الله تعالی په دربار کې وسیله کو. یو خپل عمل پیش کو نو هغه کمر لغونډه کې لاړ، بل پیش کو کمر لغونډه کې نور لاړ، دریم چې پیش کو خپل عمل د الله په دربار کې هغه لار خلاص شو، هغه توتل. نو هغه التدا نو ویلي چې الله تعالی ما د فلاني نبی په حق باندې اخلاص کا، الله تعالی ما د فلاني ولی په حق باندې اخلاص کا، بلکې هغه التسویلو خپل عمل پیش کړو چې الله تعالی دا زما عمل دی، د دې عمل په وسیله باندې ما خلاص کا، کدا عمل نه ساده رضا لپاره کړی. دې ته ویلې شي وسیله بالاعمال، په اعمال باندې د الله تعالی په دربار کې سوال کول. فدعوه بها فسرا بلیتاسو الله لرا بها په وسیلې د دې نومونو سره. وذر الذین پرد هغه کسان یلحدون چې کجروي کوي فی اسمائی په نومونو د الله کې. سمان زین چې سوال راځي چې فلانه پیر فلانه مولا خو په دعا کې د الفاظ ذکر کوي چې الله تعالی ما د زتانا دعا غواړم په حق د نبی باندې، زتانا دعا غواړم په حق د ولی باندې. نو موږ څوک والله وی وذر الذین پرېږدئ هغه کسان یلحدون چې کجروي کوي کوږوالی کوي فی اسمائی په نومونو د الله کې، په نومونو د الله کې کوږوالی دا دی چې الله وی فدعوه بها، صرف ته دعا غواړي زما صفات ذکر کوا او ته وایي نه زه به فلانې پیرو ولیم ذکر کوم په دعا کې، نو دا دا کجروي د الله په نومونو کې. دویم د الله په نومونو کې کجروي دا ده چې الله تعالی کوم صفات دي هغه ته مخلوق له ثابت ادام الحاد دی په نومونو کې. دارنګې یلحدون فی اسماء دې کې هغه خلقم داخل دي چې ویل الله د صفات نه انکار کوي. وذر الذین پرد هغه کسان یلحدون چې کجروي کوي فی اسمائه په صفاتو د الله تعالی کې. سیجزون ما کانوا یعملون ضربه چې سزا ورکړې شي دوی ته ما کانوا یعملون دا غوښتو چې دوی عملونه کوي. دا الله نومونه چې کوم دي اسماء الحسنا دې کې یو مسأله دا ده چې دا الله نومونه توقیفي دي کنه، یعنی کوم چې په احادیثو او په قرآن کې راغلي صرف دغه دي یا نورم شته دي. نو صحیح قول لاره چې د الله تعالی اسماء چې کوم په احادیثو کې دي هغه خو دي یو کم سل دین نورم ډیر دي، خو هغه د الله تعالی صفات دي. اور ولله الاسماء الحسنى وس یو دی الله تعالی هغه صفات هغه نمونه چې په قرآن او حدیث کې ذکر دي. مظاهر خبره ده تغیرنی ثواب ډیر ملاويږي. یو دی هغه اسماء او معنا، اوس مثلا د لفظ الله معنا په پښتو کې څو خوده، نو آیا په دې لفظ د خوده باندې هغه ثواب ملاويږي کوم چې په لفظ د الله باندې ملاويږي؟ نو دا ظاهر خبره ده هغه ثواب کې نه ملاويږي. لکه لفظ د الله هغه کې ځان یو جامعیت ته دا هغه ځان یو معنی ده، هغه زما پښتو ناقصه ده، هغه معنی نشي ادا کولی. لیکن الله رب العزت په خپل ژبه کې هغه ته आवाज کول دا درست دي، دا ګناه نه ده. ځکه الله وی فدعوه بیا د الله تعالی په نوم باندې ما غواړه. نو اصل خدای چې د الله هغه اسماء او صفات ذکر شي، لیکن که سره په خپل معنی باندې په خپل لغت کې د الله تعالی نوم ذکر کوي نو دا څه ناروا نه ده. وذر الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون ضربه چې سزا ورکړي شي دوی ته دا هغه څه چې دوی عملونه کوله. خلقنا امت یادون بالحق سوال دا راځي چې آیا دا ټول خلق به گمراهي تر ورځ د قیامت پورې؟ الله وینا په دې امت کې په هر عصر کې په هر زمانه کې تر ورځ د قیامت پورې یو نه یو ډله برازي چې هغوی به په حق باندې ثابت وي، خلق به حق طرف تراولي. ځکه حدیث پاک کې راځي لا تجتمع امتي علی الضلاله چې زما امت کې په گمراهۍ باندې نه جمع کېږي. او دا جماعت المسلمین والا ته ګوره وایي صرف مونږه په حق باندې نو ټول گمراه دي. نو د دې معنی دا چې مونږ درې کسان په حق او ټول امت گمراه شو. او قرآن کې الله وایي چې خامخا په هر زمانه کې یو جماعت داسې پکار دی چې هغوی په حق باندې ولاړ دي. نو دې نه معلومیږي دا چې د دې خبره
بالکل باطل او غلط ده چې په ټول امت باندې د ضلالت او د ګمراهۍ فتوا لګوي. وممن خلقنا وممن بعد دا چانه خلقنا چې مونږه پیدا کړی دي امه یو عظیم ډلوي یهدون بالحق چې بیان بکي په حق سره د قرآن و سنت موافق بیان بکي وبه يعدلون او په دې حق باندې با فیصلې کوي څوک ورته فیصله راوړي نو د قرآن و سنت موافق دوی با فیصلې کوي. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون. والذین کذبوا بآیاتنا بے ددی زنا تسلی ذکر کئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا بس. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى خاص اللہ لربی نمونا خستام فدو بیا پسراول تاسو دی اللہ لرا بیا پوسلی دی نمون سرام وذر الذین پرگد آکسان یلحدون بی اسمائی ونمونو دا اللہ تعالیٰ کے سجلون ازرگا چی سزا دور کلو شدی لرا ما کانو یعملون دا سوچ دی عملون کئی. وممن خلقنا بعد دا چانا چمن پیدا کرد امت یولو اڈلالام یادون بالحق چی بیان تی فحق سرا و به یعدلون او دا دی قرآن موافق فیصلی کئی.